الله الرحمن الرحیم. زه اختیار بادشاه افریدي سیاسي ډول باندې نایب امیر جماعت اسلامي ضلع خیبر ویسی 37 سپین کور سپوی چیرمن یم. 3 کوله به په دا مارچ کې پوره شي او که په دا 3 کوله کې یو روپۍ یو کور په ویسي کې شوی وي نو دا ډېره غټه خبره وي، ځکه چې په صوبه کې کومو خلکو حکومت دی هغو خلکو بلدیاتو له بالکل توجه ورنه کړه. او توجه نه مطلب دا چې هغه چیرمن دی چې د میاشتې یو څو روپۍ مې ورنه کړې، ډیولپمنټل فنډ یا په ایجوکیشن کې فنډ یا په صحت کې فنډ، دا خو ډېره غټه خبره وه. روډ جوړېدل، کوڅې پخېدل، دا خو ډېره غټه خبره وه. څو ورځې مخکې په پېښور کې صوبایي حکومت په دارالخلافه کې صوبې د ټولو بلدیاتي نمایندګانو درنه وه، هغه باندې چې صوبایي حکومت کوم منسوګي استعمال وکړو او کوم لاټي چارج یې پرې وکړو، تاریخ په پاڼو کې به لیکل شوی دومره بدترین لاټي چارج و. سیاسي اختلاف یو طرف ته کا، خو په صوبه کې پی ټی آی حکومت دی. دغه د پی ټی آی حکومت دغو بلدیاتي نمایندګانو لا هېڅ یار ورنه کړه، هېڅ مخه یې ورنه کړه. لکه دام څنګه ایم این ای ووټ اخیستی دی، څنګه ایم پی ای ووټ اخیستی، همدغسې چیرمن هم ووټ اخیستی. موږ په اولنۍ سطح باندې دا خبره کوله چې په خپله هم بلدیاتي نمایندګان چې دغه تعداد د 5000 نه سوا دی او چې 5000 خلک په صوبه کې حکومت ته کښېني نو دا به رنګ راوړي. او په دغه مرحله کې موږ ټیک ټاک همدغه سوچ دی، همدغه فکر دی چې موږ له عوامو ووټ ورکړی دی، همدغه عوامي قوت پې ځان سره پورته کوو. باندې څو ځلې موږ خبره وکړه او پبلک اویرنس په ترو باندې هم په میډیا خبره وکړه، په پریس کانفرنس کې هم خبره وکړه چې خلک د ډایرکټ چیرمن پورې ورځي. هغه د بهر لکه کم بروکرز چې نوستي او کم منشیان چې نوستي دغو سره ما ملوېږي. بار بار هم دا خبره وکړه. نو څو ورځې مخکې یو عجیبه غوندې کور وشو. په عجیبه کور داسې شوی و چې په یو برث سرټیفیکیټ باندې چې برث سرټیفیکیټ دپاره کم طریقې کار دی 18 سال دی، چې ته 18 سال پورې یو ماشوم وي نو د برث سرټیفیکیټ ډېر ایزي جوړېږي. او چې 18 سال نه سوا دی او برث سرټیفیکیټ چې لګي نو یو چینل یې دی چې لکه دغه نه به میډیکل کوو چې میډیکل پروف کړي چې یاره دغه د عمر 18 سال دی که نه دی. خو ته 18 سال پورې چې کوم ماشومان دي هغو برث سرټیفیکیټ ډېر ایزي جوړېږي. یو کس د چا نه 10,000 روپۍ اخیستې وې، نو هغه کس ما پورې ورسېدو، نو ما ته یې ویل چې په دا باندې ما داسې پوښتنه وکړه چې سرټیفیکیټ په جوړېدو کې به تکلیف نه وي؟ ورته یې وویل چې سر دغه کس خو ما نه 10,000 روپۍ واخیستې، بدقسمتي دا وه چې نو ما یې پکې نه خواه او دا یې ورته وویل چې ما خو کور وشو او که تو ته نو ما څرګنده کمتر ته مسله جوړوې. نو زه اوس هم دا پیغام خلکو له ورکوم چې لکه دلته چیرمنان نوستي بالکل فری 300 روپۍ سرکاري فیس دی، رجسټرډ فیس دی، او دا لوکل ګورنمنټ دفتر دی او دا چیرمنانو دفتر دی. دلته یې چیرمن ساین کړي او چې ډېر وي 15-20 منټ نیمه ګنټه به په دفتر کې واخلي، هغه سرټیفیکیټ تېرېږي. نو عوامو ته هم لکه د یو پیغام ورکول دي چې تاسې د عامو منشیانو په لوس باندې، عام بروکرز په لوس باندې خپل فارم چله مه لګو، بلکې ډایرکټ راشو چیرمن سره رابطه وکړو، چیرمن به ډایرکټ تاسې سرټیفیکیټ وسي جوړ به کړي. دا دومره مشکله خبره نه وه. اصل کې یوه بنیادي خبره دا وه چې میډیکل کم پروسس دی واقعي مشکل دی. مشکل به دا و چې یو ځل پکې لنډي کوتل نه تګ دی، بیا پکې تګ دی، بیا پکې تګ دی، یا جام روډ له تګ دی، بیا پکې سیکرټریټ له تګ دی. دا واقعي مشکل دی، خو دغه مشکل خو به یو حل وي که نه. سیکرټرونو په اوله باندې هم دا خبره ده چې مې به چې په سیکټرونو کې داسې سیکټري وي چې هغه کرپشن کوي، کرپټ وي، خلکو په حقوقو ډاکه اچوي. خو چیرمن په اوله باندې لکه دا خبره وه چې یو سمپل ساین دی او مونږ کنټینیولي زه خلکو دنده یم چې تاسو په یو انټیلیجنس رپورټ جوړ کړو، داسې به جوړ کړو چې کوم یو چیرمن دی مولا ذاتي بحثیت صدر تحصیل کونسل ټینډنګ کمیټې مولا په تحفظات ورغلل، چا پې شکایتونه کړي وو، یو دوی نه امیر ته واخیستي چې یو دوه چیرمنان دي چې هغه داسې سکور کوي. ډېر مونږ مسلسل لوک آفټر د هغو هغه پیچ هم د هغو وکړه، سرچ هم کړل، هم کتل، خو مونږ ته داسې خبره اتې میلو نه شوه. هغو مونږ لکه باقاعده د لوکل ګورنمنټ سره د خبره کوله چې د 18 سال د کم پرابلم دی دا مسله ودته مونږ ختموو. یو ګورڅه په اونبې مو که دا ومنل چې خواتین یې ختم کړي، چې خواتین به ترې مبرا وي چې 18 سال نه سوا دي، پس هغو له به یې میډیکل څه خبره نه وي. دوباره هغو بیا دا خبره ومنله چې کم سړي دي و 18 سال نه سوا دي هغو شناختی کارت نشته او په شناختی کارت کې ته برث سرټیفیکیټ غواړي، هغه کې به هم نرمي وي، داسې څه مشکل نه چې وي چې لازما
کرښه یې تر وښکلې وي یا نادره یا بله څه خبره بل چا کم ډپارټمنټ چیرې مثال په طور باندې تاسو د 18 سال نه کم خلک سیوا دي یو خلکو بله به میډیکل کوو خو دا یوه خبره ضرور لازمه ده که موږ جمرود لڅو که موږ لنډو کوتل لڅو موسټ آف د پیپل پولیس لاین اسپتال لڅي دا درې وړه مشکل دي نو ځکه په ډوګره کې موږ داسې یو ډیسک قایم کړی شي چې په ډوګره کې که میډیکل کلم ضرورت وي چې تر ډوګره پورې پاسونه خل تلای شي همدلته یې ویریفیکیشن کېږي اډګرو اسپتال ایم ایس پې ساین کوي همدغه ساین دلته په نادره کې اکسپټیبل وي تر نن ورځ پورې چې دو حکومت جوړ شوی نه ایم این اے نه ایم پی اے چې ته بل چا دا خبره وکړه چې تاسو په ویلیج کونسل کې موږ دا کور کوو تاسو مرسته ودرګو بلکې دا خو غټه خبره وه چې اپوزیټ دوی یو بل کور وکړو چې هلته یې دوی په ویلیج کونسلو کې خپلې کمیټې د پی ټي آی جوړې کړي دي هغه خلک چیرمین ته ډېر په کمزوري نظر ګوري ډېر په لوندې نظر ورته ګوري هغه خلک په خپله ګرځي چې سروې مې وکړه کور مې وکړو مې وکړل دا مې وکړل خو نه چیرمین په اعتماد کې وخستو او نه چیرمین په هغه شوي کور کې ودرولو